نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول بجمع عند الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله دا الله په فضل او په مهرباني او په کرم باندې په مونږ او تاسو باندې الله رب العزت بهترین میاشت راوستي د چې وتوي رمضان کې نن درېمه عشره سٹارټ تا نو بل جمعه زمون په شک کې دا نو کې دې شي چې دا جمعه زمونږه جمعه الوداع خو شکی دا نو تاسو ته بزنن د یو سو خبرو بحث کوم بیان بدته کوم چې مونږ او تاسو ورته فطرانه وایو عربی کې ورته فطرانه وایي صدقه فطر او پښتو کې ورته مونږ او تاسو سرسایه وایو اول د شروع نه په یو څو خبرو ځان پوي کوي پروجو کې الله رب العزت په مسلمانانو باندې اسانتیا راوستي ده لاولنی په ایام د روزو باندې په اسلام می په ابتدا د اسلام کې په روزو کې دا سه حکم وو چې کڅوک روزي نسی او کڅوک صدقه فطر ورکي فطرانه نو مالدار خلکو به فطرانه ورکول او غریبانو بروزي نیوي بے اللہ رب العزت دا حکم منسوخ کو چټول با چکم استعداد د وس طاقت لري
بدن طاقت لري دا بروجنس خود یو سو خلقو د پاره حکم بقا ساتلو اغه د دې خلقو د پاره حکم بقا پاتې شو چې څوک مریض دی کمزور دی طاقت نه لري نو لہذا اغه د روجو پترانه باور کوي او بیا دا پترانه د ټولو ته حکم د بقا شو په دې کې د طبيعه خبره کوم دویم نمبر اسانتیا الله رب العزت په موږ او تاسو دا راوستا چې په ابتدا د اسلام کې پروجو کې چې سړی به د کور ته د شپې را روجمات به وکړو او دی به خوراک وکړو دی به وده شو د هغې نه پس په ده باندې بندش چې دی به د خوب نه راپاسېد بس د ده به بیا روجه وه نو الله رب العزت اساتیا راوسته دا حکم منسوخ مونږ او تاسو ته د خوراک د اسکاک او د جما د غروب شمس نوالا تر صبح صادقه پورې مونږ او تاسو سره پدې کې ټیم شتا خوراک اسکاک که خوب پکې کې او که بیا را پاسېږي کبه خوراکینو اسانتیا رااله دریم نمبر چې په دې روزه رمضان المبارک کې با مباشرت د کورواله د خپل ښځې سره کورواله په ټول رمضان کې بندو وحضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارک راضی هغه د خپل کورواله سره د ماسوتن پټیم باندې ازواج زندگی کوله او کورواله یاد د حکم نه دی خبر نو کورواله ته روزه ده وترا نزان بچ کے ازواج زندگی اختیار شوا چې ازواج زندگی اختیار شوا مباشرت وش کورواله وش نبی صلی الله علیه وسلم ته فیصله لاړه نو نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه بیا حکم بیان کو چې دا سه مسئله ده نو بیا د الله رب العزت نور اسانتیا راوسته اسانتیا دا سه رااله چې الله رب العزت دا حکم منسوخ کو د غروب الشمس نوالا تر صبح صادقه پورې ټیم شتا نو پدې کې په شروع کې تاسو تموي چې کم سړی با وسدار وو وس په لرلو نو د هغې دپاره حکم په شروع د اسلام په ابتدا د اسلام کې داسې مسله وه چې چا به پترانه ورکوله صدقې پتر او چا به روجې نیولې نو بیا الله رب العزت د مزدارو د پاره دا حکم منسوخ چې نه روجې به ټول لسی د مریض د پاره دا حکم بقا پاتش
نو صدقه فطر با ما دلته سو خبرې لیکلې دي غریب به د غریبۍ د حساب سره ورکوي په یو من بیا مالدار به د مالدارۍ د حساب سره ورکوي دا حکم څه شی دی فرض دی واجب دی سنت دی دا صدقه فطر د اختر نه مخکې ورکول د اختر د مز نه مخکې ورکول د انسان سره د دې وخت پورې ټیم دی نو دا حکم دی واجب لکه څنګه موږ تاسو باندې وتر واجب دی وتر کو خدا په انسان باندې په کال کې یو پیره ده هغه ورځ باندې ما سره په دې کې باس مباحثه وشوه یو ملګری دا خبره کوله یو مولوي صاحب یو سړی وس نه لري او د واقع سخته ګرانیم ده کمزور دی د بیګا د روټۍ درک سره نه لګي هغه دال نه پر رزق پسې حیران دی دی بسه کوي نو ذهن کې و خبره یاد ساتئ سلور امامان د نن په دنیا کې دا مذاهب چلیږي مسلکونه یو زمون امام صاحب د امام ابو حنیفه رحمهم الله او یو درې امامان دي امام شافعي صاحب امام احمد بن حنبل صاحب امام مالک صاحب زمون امام صاحب وی چې څوک مالک نصاب وي مالک نصاب مونږ په نن زمانه کې دی ته وایو چې د چا سره د 52 تولو د سپینو زرو نغد رقم یا د پکور کې یو اضافي شی دی د استعمال نه بار دی دومره قیامت لري نو دې مالک نصاب دی د نصاب مالک ته دې په حکم د مالدار کې دی نو دې په پترانه ورکي په دا واجب ده او وای که چیرې یو څوک د دې د 52 تولو د سپینو زرو دا د موږ د امام صاحب مذهب د 52 تولو د سپینو زرو یا د پکور سره د سر اضافي د سامان نشته چې د استعمال لپاره وي خیسته موټر د سره د پاتیا لکه روپۍ دی اغسته دی ستا په استعمال کې دی دا پکې نه دی شامل هر هغه شی چې د استعمال نه بار وي نو دې سره دومره حساب نشته اضافي نو دې د مالک نصاب نه دی نو په د فطرانه نشته درې امامان دي او زمونږ د امام صاحب یو د شاګردان دي زمونږ د امام صاحب سره په ډېرو مسایلو کې اختلاف دی امام ابو یوسف او امام محمد صاحب هغه وی او درې امامان
چې د چا سره د بیګا د رزق نه د بیګا د رزق د دې طلب د بیګا د رزق اسباب شته دي هغه ارسه شته دومره مالیت د دې سره رالو چې دې پترانه ادا کولی شي نو دې به پترانه ورکوي دا زمونږ د دې درې واړو امامانو او زمونږ د امام صاحب دوه شاګردان دي مونږ په ډېرو مسایلو کې زمونږ خپل امام صاحب پرېښی زمونږ د متأخرینو د علماو فتوا د چا په قول ده متأخرین علما وی دیو فتوا د دې درې واړو امامانو په رای باندې ورکړې ده چې د چا سره د بیګا د رزق نه اضافي دومره حساب رال نو دې به پترانه ورکوي دلیل یې څه شی دی وجه او دلیل دلیل یې دی په دې مسله کې احتیاط و احتیاط د دې درې واړو امامانو په رای کې دی ورکو به څه شی دا خو پترانه مونږ ووی پښتو کې ورته سرسایه وایي د بدن د سر سوری مونږ رمضان المبارک روجې ونیولې دا زمونږ د دې بدن زکات دی د دې بدن اپریشن الله وکړو د دې بدن کې چې اضافي داسې جراثیم دي چې دې بدن ته نقصان ورکوي نو الله رب العزت د دې بدن اپریشن د ټول بدن وکړو چې دې د بیمارو نه محفوظ شو ډېر فلسفه ده په دې کې حقیقت ته تم چې دا فلسفه ده ته یو درې جملې بیانوم ختمه به نه شي دغه شانتې الله رب العزت زمونږ استاسو د پترانه باندې مالی حساب اپریشن کوي مالم صفا کوي چې مال صفا شي نو په حلال مال لا او صفائی مال لا الله رب العزت پکې برکت اچي نور مال ول راځي ګنده مال له نور مال نه راځي ډېرې خبرې پکې نورې دي راځئ په شروع کې ما یوه خبره وکړه چې غریب به د غریبۍ د حساب نه ورکوي او مالدار به د مالدارۍ د حساب نه ورکوي د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې غنم او اوړه د غنم اوړه نو په هغه دور کې ډېر سخت قیمت لرلو خلکو به دا په کورونو کې ساتلي مهمان خاص به رالو روډۍ به یې ورله پخه کړه نو غنم اوړه دا به د میلمه عزت و حضرت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما په ژوند کې یاد نشي چرته به یو 15 شپږ لس پیرې د غنم وروړۍ نه خوړلې د وربشو روټۍ وه کجورې خوراکو د صحابو زیات آمدن کجورې وې باغات نو په هغه ټایم باندې غنم او اوړه ډېر قیمت لرلو نبی صلی الله علیه وسلم مدني پیمانه و مدني یو په هغه ټایم دوه پیمانې چلې دي یو ته به عراقي پیمانه ویله یو ته به مدني پیمانه ویله
مدني پیمانه لږه کمه وه، عراقي پیمانه لږه غټه وه. نبی صلی الله علیه وسلم په مدني پیمانه باندې د غنمو دوړو نیمه پیمانه حکم وکړو چې تاسو به د فطرانې نیمه پیمانه ورکوئ. نو هغه چې د نن زمانې سره طول شوله نو هغه به کم 2 کیلو راځي. په دې مسله پوهیږم چې په دې مسله کې ټول په خپله مفتیان شه چې چاته هم ضرورت نه وي. نو نیمه پیمانه نو دا نیمه پیمانه په کم یو په کم 2 کیلو دا صرف د ګندم نه او دوړو نه حکم وکړو او د دې نورو اشیاو نه هغې پل پیمانه حکم وکړو. نو پل پیمانه چې کم دی دا 3.5 کیلو راځي، په کم 2 کیلو په کم 2 کیلو نو 3.5 کیلو شو. د مشمش نه د وسکو نه همدغه شانتې د کجورو نه د پنیر نه د شات نه یو سړی د څه کاروبار کوي؟ یو سړی زمیندار دی، دې زمیندار د پټو د فصل د دغه دی د ګندم دی، نو دی د ګندم نه حقدار دی چې دی د ګندم نه ورکړي دوړو نه. یو سړی د کجورو باغات کوي نو دی د حقدار د کجورو د باغات نه وکړي. یو سړی زمونږ ستاسو میډیسن والا دی پرسته موچین حضرات دي شوبې والا دي، نو دی د دې وس ته بګتی شي چې دی مالدار دی، الله ولا مال حال ورکړی. نو دی له پکار دی چې د غنمو نه ورکوي، د وړو نه ورکوي، د خپل وس مطابق دی د کجورو نه پنیر نه دغه شان د هغې قیامت ترې راواخلي او د هغې قیامت ته چې کم دی د 3.5 کیلو حساب ورکړي پی فرد. نو شروع کې مې تاسو ته خبره کوله، یو سړی وایي چې زه مالداره سړی دی، هغه وایي زه د وړو نه ورکوم. نو لحاظه دې د وړو نه ورکولی شي، که د وړو نه ورکه هم د دې د ذمې نه د فطرانې حکم ساقط شو، دی بس ادا شوه، فطرانې ادا شوه. یو غریب سړی دی هغې وایي دی د هغه نه ورکوم د وربشو نه، نو دی هم فطرانه ادا شوه. نو ذهن کې یوه خبره یاده ساتئ، که یو سړی وایي چې زه د دې پیسې قیامت نه ورکوم 3.5 کیلو یا پیپر کجورې ورکوم یا بل شی ورکوم هم د دې فطرانه ادا کیږي، بازار کې د کجورې والي ادا دي. یو سړی وایي چې زه به کم 2 کیلو وړه ورکوم د دې قیامت نه ورکوم هم د ده فطرانه ادا کیږي. ما به د موجوده ریټ سره حساب ولګو په خپله اوس په کور کې 3150 روپۍ دا ریټ دی، 3150 روپۍ دا ریټ دی. نو د 5 کیلو حساب چې کم دی دا 157.5 پیسې 50 پیسې 157.50 پیسې دا حساب رال.
بیا مې دا 1 کیلو په کیلو کې 4 پاوه دي تقسیم مې کو او بیا مې دغه تقسیم چې دا 4 نه دا یو دغه رالو نو بیا مې دا ضرب کو پاو تقریبا په 39 روپۍ او په 75 پیسو په 39 او 3.75 په دې حساب سره رال دا مې بیا ضرب کو په 3 کې چې په 3 کې دا ضرب شو نو دا تقریبا 118.125 دا حساب رال نو دا ټوټل رال 272.50 پیسې خو لہذا دا د موجوده حساب سره خو لہذا تاسو چې کم دی احتیاط دا دی چې یو 20 روپۍ یو 10 روپۍ اضافي ورکوي نو 300 روپۍ ریټ مې ولګو فطرانه نو چې 300 خو د نن د پېښور ډیویژن علماو ریټ لګولې 360 مفتی شهاب الدین پاپلزی زمونږ علما دي دی خو یو د غریبانانو دپاره دا ریټ لږ زیات لګولې چې غریبانانو ته لږه پیدا میلاو شي خلک اکثر طلبه او علماو له ورکوي چې دې ته لږه پیدا میلاو شي علما اکثر روزګار کاروبارونه نه کوي د دین کارونه کوي طلبه اکثر سبق وي نو لہذا نو 300 روپۍ زما په حساب ما سوچ وکړو ډېره زیاته ګراني ده یو سړی خپل کور ته اشیا نشي برابرولی نو زما د طرف نه فتوا دا 300 روپۍ ده احتیاط پکې دا دی چې 300 روپۍ که یو سړی فطرانه ورکوي د وړو د حساب نه د وړو نه او د ګندم نه نو دا 300 روپۍ ده البته که بیا یو سړی ته د کجورو په حساب ورکوي نو بیا د مارکیټ تپوس وکړي ښه کجور هم شته اعلی هم شته او درمیانه هم شته او کمزور هم شته خو یو سړی چې ورکوي خو درمیانه به ورکوي ښه په دې خبره ځان له کوی کوي په کجورو کې درمیانه کجور هم شته او اعلی کجور هم دی نو په دې هر څه کې ګورې درمیانه دا د فطرانې خبرې وې اوس د چا په کور کې یو ماشوم پیدا شو د صبح صادق نه د صبح صادق نه مخکې د اختر د شوال د میاشتې د صبح صادق نه مخکې پیدا شو شوال میاشت د شپې نه راختلې ده د اختر نه وړاندې صبح صادق راځي د صبح صادق نه مخکې یو ماشوم په کور کې پیدا شو نو د هغې والدین به هم د دې فطرانه ورکوي نو عزتمندو الله رب العزت ګورې که مونږ دا ټول تاسو دا دنیا صدقه کو که نه نو د الله په خزانو کې کمی نه راځي الله ته هېڅ پیدا نشته او که مونږ تاسو فطرانې دا ورنه کړو نو الله ته هم پیدا نشته مونږ تاسو چې کله دا فطرانې ورکو او دا الله به مونږ تاسو مال حلال زکات مقرر کړي فطرانې مقرر کړي دا صدقه خیر وکا دا صرف د انسان د پیدې لپاره په دنیا کې پیدا مال په حال په ژوند په هر څه کې به پیدا او په آخرت کې به الله مونږ تاسو له لوی مقام راکړي نو مونږ تاسو چې په دې بعضې خبرو کې شومتیا ونه کړو
دا ادا کو او که مونږ تاسو ادا نه کو که نه دا پترانه ما تاسو ته په پښتو کې ورته د سر سوری مونږ وایو نو که مونږ تاسو ادا نه کو نو ګورئ په بل طرف رانوځي مسئلې ډېرې میدان ته کېږي قسم به خدای قسم مې درته وښود چې داسې مالداران مې ګټلي داسې مالداران چې ګورې په غټې غټې خبرې به یې کولې ځان ته به یې څه ویل او داسې فقیران شوي دي چې یکدم خوا کې را سره ګاونډي بچی لا جوړه شوه ډېر غټ حساب پې راتو کور یې ولې خپل خرڅ کو ګاډې خرڅ کړل زما یو ملګری قریبي مډیسن کار کوي د هغه بچی زما شاګردم و او ناجوړه شو بیمار شو تقریبا چې زما هغه ملګري پسې د هغه دوکان نه او د هر څه نه لاس وینځل اخره یو کور یې پاتې و چې هغې پسې خرڅوو یوه ګولۍ به یې خوړله د بارمن نه به وله راتله یوه ګولۍ په هغې به یې 3-4 ورځې ګزاره کېده په 10,000 روپۍ یوه ګولۍ وه په 10,000 او تقریبا چې د هر څه نه پسې د ما دا ملګری خلاص شو دې کشتۍ چې ما سره وصل کور و پاتې کېدو په دې کې چې د دې هر څه نه خلاص شو الله رب العزت یې بچی واغست ډېر مالدار انسان او یو دم فقیر شو نو ګورې مونږ که ځان ښه کول غواړئ چې د دې الله رب العزت چې په مونږ او تاسو څه لازم کړي دي چې په دې کې ګورئ تاخیر ونه کو د پترانې ټیم تا سره د کم ځای نه سټارټېږي په دې خبر لږ ځان پوه کړئ د رمضان المبارک د اولې ورځې نه واله او تر اختر د منځه پورې تا سره ټیم دی خو بهتره دا ده چې غرباو مساکینو له مخکې ورکئ په ټیم یې ورکئ چې خپلو بچو له پسې واخلي چا له به ورکوو دا یو اخرنۍ خبره د ټیم نشته بهترین انسان دا دی چې په خپلو رشته دارو کې وګوري ښه چې خپل د ده رشته دار وي غربای مساکین دا پکې لوی حقدار دی چې دی له ورکو نو عزتمندو الله رب العزت موږ ټولو تاسو له به د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او چانده کې لږ امداد وکړي ځکه د بجلۍ بل او څه ډېر مسایل د جومات نور هم دي